که چرته چاته په ژوند کې څه مشکل را پیښ شي دا مشکل د نه حل کېږي دغه رنګې د چا ډېر زیات لوی او عجیبه حاجت وي دا پوره کېږي نه نن چې دا کوم وظیفه ده تاسو دا وظیفه په یقین سره وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي الله پاک به ستاسو ټولې پریشانۍ دا ختم کړي څومره چې په تاسو باندې سخت راځي څومره تکالیف راځي یا څومره ستاسو حاجات دي بس دا یوه وړه غونډې دعا راسه ووایئ د دواړو جهانو سردار مبارک حدیث دی چې کوم سړي باندې تکلیف راشي یا به کوم سړي باندې سخت راشي یا کوم سړي څه حاجت وي الله پاک نه دې دا دعا وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ضرور قبلوي محترم حدیث مبارک دی په خپل واورئ او دغه رنګې مخکې هم شیر کړئ ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې تر تازه دی هغه سړی چې کوم سړی حدیث واوري او دغه رنګې حدیث مخکې را به شیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د رحمان او رحیم الله فنوم شروع کوم د داسې ذات په نوم چې خالق او مالک د دې کل کائنات دی او درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې او د هغه په صحابه کرام باندې او دا رنګ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په تابعدارو باندې الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات دا ختم کړي الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي کو څوک په تکلیف کې وي کو څوک په سخت کې وي کو څوک په بیماری کې مبتلا وي یا څوک داسې ناممکن حاجت کې مبتلا وي چې دا پوره کېږي نه الله پاک دې ستاسو ټول حاجتونه الله پاک د خپل خزانو نه دا پوره کړي محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث دی په دې حدیث مبارک کې دا ذکر د محترمو او دا معمول د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې چاته به څه مشکل کار را پیښ شو نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به دا عمل کو یاد ساتئ محترمو چې حدیث مبارک دی او دا رنګ دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کم سړی زما حدیث واوري او دا به مخکې خلکو ته ووایي نو دغه سړی دی تر او تازه وي نو کوشش به دا کوو چې وظیفه په خپله مو کوو ملګرو سره هم شیر کړو دغه رنګې دغه حدیث چې کوم مطلب دی په هغې باندې هغوی هم پوه شي او تاسو هم پوه شئ نو موږ او تاسو ته به الله پاک ډېر زیات ثواب راکړي محترمو نن زموږ وظیفه ده د مشکل حوالې سره د حاجت حوالې سره اچا کو څومره مشکلات وي دا حل کېږي نه دا ختمېږي نه دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به له ټول مشکلات دا ختم کړي الله پاک به دومره په احسن او په ښکلې طریقې سره د دې ټول مسائل او دغه رنګې تکالیف دا به ختم کړي دغه رنګ د چا کو ناممکن حاجات وي دا پوره کېږي نه او 200 وظیفې وکړل خو بیا هم نه پوره کېږي نن چې کومه وظیفه ده محترمو دا د دواړو جهانو سردار مبارک یو حدیث دی او په دې باندې د دنیا خلکو تجربې کړې دي چا د څه مسله را پیښېږي دا وظیفه کوي الله پاک د هغوی کار دا په ښه طریقې باندې محترمو لا سرته رسوي د چا که محترمو د رزق مسله وي نو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا دی وظیفه کې انشاءالله العزیز الله پاک به له ښکلی کاروبار ورکړي دغه رنګ د چا کو نوکري نه نوکرۍ دپاره یا حی یا قیوم برحمتک استغیث که چا رشته نه کېږي نو که څوک دا وظیفه کې د رشتې دپاره انشاءالله العزیز الله پاک به له ښکلي ذکر رشته وکړي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم ای ژوندي ذاته یا قیوم ای د ټولو کارونو سنبالونکیه برحمتک استغیث زه فریاد کومه ستا په رحمت باندې ستا کوم رحمت دی زه د هغې طلبګار یم نو که چا رشته نه کېږي دا وظیفه کوي نو بلکل موږ د الله پاک د رحمت طلبګار یو ټول خلق طلبګار دی الله پاک بوله په ښکلي ځای کې محترمو دا رشته ورکړي
دغه رنګ په دنیا کې چې څومره مشکلات وي او څومره کړکېچن حالات وي څومره حساب کتاب وي محترمو دا وظیفه دی وکړي انشاءالله العزیز الله پاک بولا ټول مشکلات مسائل دا ختم کړي وظیفه دا سره چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یاد ساتئ محترمو چې دا وظیفه अब 314 پیرې روزانه وایو او د دې نه مخکې درود شریف او وروسته درود شریف سلسل پیرې صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک دی ان شاء الله العزیز الله پاک به انسان ټول حاجات دا پوره کوي الله پاک به انسان ټول مسائل دا ختمي ټول مشکلات به دا ختمي یاد ساتئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته صح حالات را پیښ شو دا الفاظ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ویلي او دا رنګ ټول صحابه کرامو ته دا ورخودلیو هغه به محترم او دا عمل دا کو دا وظیفه به کوله نو کوشش محترمو کو چې منګم دا وظیفه شروع کو ان شاء الله العزیز الله پاک به زم ټول مشکل ورځي او ټول مشکلات به الله پاک دا ختم کړي الله پاک هم خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته